ګرانو ملګرو په پېښور کې نن په مختلفو واقعاتو کې د یو زنانه سره 4 کسان قتل شوي دي. د قتل پیلنۍ واقع چې کوم دغه د خزانې تاڼې په حدود ریاض غړی کې شوې ده، چېرته چې بختیار ولد خالد خان پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې یاره د ده د پلار چې کوم دی خالد خان د تقریبا 70 سال عمر دی، د پراپرټۍ کار کوي. د مور درته ویلي دي چې یاره چې عادت پلار د موبایل باندې چارینګ وکړو چې دی څنګه ورووتو نو موټرسایکل باندې 2 کسانو هغې کې شاتنې کس چې کومونو د په د پلار خالد خان باندې ډزې کړي دي او تښتېدلي دي. پولیس وایي دي د نامعلوم کسانو خلاف FIR درج کړی دی او تفتیش شروع کړی دی. د قتل دویمه واقع چې کوم د هغه هم د خزانې تاڼې په حدود لړمه کې شوې ده، چېرته چې 2 مسلح کسان د نعیم ګل نومي سړي کور ته ورننوتي دي او د 15 کالو لور په مخ کې د کور والا چې کوم ده هغې ویشتې ده، قتل کړې ده او ملزمان تښتېدلي دي. پولیس وایي وجه فلحال دې ته لا پته نشته او ملزمانو تلاش هغې شروع کړی دی. د قتل بله واقع چې کوم د هغه د رحمان بابا تاڼې په حدود رحمان کوټ کوهاټ روډ باندې شوې ده، چېرته چې همایون نومي کس پولیس ته رپورټ درج کړی چې دی او د 15 کالو وراره ادریس وی په خپل جنرال سټور کې موږ موجود وو. د دوران کې یو کس راغلی د وراره سره یې څه خبره باندې بحث شوی دی، بیا په د تره وراره باندې ډزې کړي دي. دا تره خو یې بچ شوی دی، خو په دې ډزو کې د 15 کالو هلک چې کوم دی ادریس دا لګېدلی دی او مړ دی. وجه چې کوم دی هغه معمولي تکرار دی او ملزم تښتېدلی دی. د قتل بله واقع چې کوم دا غم د خزانې تاڼې په حدود شیرو جنګې کې شوې د اخترآباد کې، چېرته چې رومان ولد صابر پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې یاره د 10 کالو حبیب الله ولد صابر د ده رور چې کوم دی وی دی د خپل کور سره دغه د دوکان دی دغه ځای کې ولاړو دی کې دا معلوم کسان راغلي دي. په د 10 کالو ماشوم چې کوم دی حبیب په ده باندې ډزې کړي دي، دی په د سر لګېدلی دی، دی مړ دی او ملزمان تښتېدلي دي. پولیس وایي هغې لګیا دي کوشش کوي چې پته ولګي چې یاره دې کې څوک ملوث دي، د هغې خلاف به کاروایي هم کوي او تر اوسه پورې له دغه ملزمانو خلاف FIR نه درج شوی. کله چې FIR درج شي او مزید څه انفارمیشن راځي نو موږ به تاسو سره شیر کوو.